دې سره دې ته وایم دا چې کوم دا غځې خلق دي نو د هغوی دا خبرې هم تاسو لږې واورئ چې کوم د مغوي لواحقین دي هغوی څه وایي. لکه دا هم یو مهمه ده، دا هم یو افسوسناک امر دی چې په دې دوران کې د مغوي لواحقینو دا ټول هر څه چې کړي د هغوی په خپله اپنی مدتاب وکړل. نو انتظامیه څه شو او زما حکومت څه شو؟ جی نو حالانکه مو ام پی ای خشته ده او منسٹر میں هم شته ده او نور خصوصي نشستو باندې مطلب ده چې پی ټی آی حکومت ته مو په صوبې کې دوخه مطلب ده موږ سره هیڅ قسم رابطه نه کړې. تاسو سره کنټیکټ کړه ده انتظامیه بالکل خاموش ده، غیر موږ سره هیڅ قسم نه دي کړې، نه دا سلی خبر دي چې دوی ته مطلب ده چې موږ سره تسلی کو. نو دغه ډي پی او نوشهر ډي پی او ته شو، دغه ډي سی او ډي سی او ته شو، خو هیڅ قسم نه موږ سره رابطه کړې ده، نه موږ په حق هغه ته څه پیغام کړ. تاون چې چا کړه ده هغه ریټایر یو سی ډي ډي مطلب ده چې انتظامیه چې دوکه کده نوشهر ولټه اخرکار زیرو سره قسم نه. البته ضلع نوشهر کې چې د ارد ګرد کوم مشران مو قتل یک دوا مشران مو بس بالکل داسې وکتل. هغه یو ملک جانزیب ده چې هغه جانی مالی هر قسم تاون کړه، دوړ پوړ کړه، بالکل کلیر خبره کړې. یو پغه کې حسین جمیل نمایوا او د کای اوسیدونکو هغه چې کوم کردار دې وایم دا چې کوم دا غځې خلق دي نو د هغوی دا خبرې هم تاسو لږې واورئ چې کوم د مغوي لواحقین دي هغوی څه وایي. لکه دا هم یو مهمه ده، دا هم یو افسوسناک امر دی چې په دې دوران کې د مغوي لواحقینو دا ټول هر څه چې کړي د هغوی په خپله اپنی مدتاب وکړل. نو انتظامیه څه شو او زما حکومت څه شو؟ دې واقعي زما د ټول حکومت چې کوم کارکردګي ده نو هغه مخې ته راوړې ده. زه وایم چې زما د صوبایي حکومت چې کومې کپړې دي دې ټایم کې هغه مینار پاکستان کې جوړم دي. کتونکو تېره ورځ د نظامپور علاقه کې د چینی کمپنۍ یو انجینر، پاکستانی انجینر او دوه نور ملازمین چې کوم اغوا کړي وو نو د هغوی بازیابي هغې نه یو ډېره لویه مهمه وخت په وخت د هغې باره کې مختلف قسمه خبرې راځي. تاسو د دغه مشرانو د خبرې مورئ په د کرک چې کوم قومي جرګه ده د هغې کردار، بیا چې کوم دې خوا مشران پراته دي، بیا زمونږ د صوبایي حکومت چې کومه مشنري ده د نوښار د کرک نو د هغې حوالې سره د کرک چې کوم د مغویانو لواحقین دي نو هغوی هم انکشافات کړي دي او خپل خیالات اظهار کړی دی. د نوښار په دې سیمه کې دا چې کومه واقعه شوې ده او هغې کې بیا کوم قسمه ډیلینګ شوی دی، څنګه بازیابي شوې ده او د تاوان د ادایګي نو دې شاته ډېر لوی سوالونه پرېښي دي او وخت په وخت دې کې نوي انکشافات مخې ته راځي او ویل کېږي دا چې باقاعده مغویان چې کوم ورکړی شوي دي په دې کې مقامي شدت پسند ګروپونه او مقامي طالبانو نومونه اخیستی شي چې هغوی باقاعده په دې ضمانت پرېښي چې زموږ خلاف به نه صحیح فیار کېږي نه څه کاروایي کېږي. نو دا سوال پرېږدي چې زما ریاست، زما ریاستي ادارې، زما صوبایي حکومت دې ټایم کې کوم ځای ولاړ دی او په صوبه کې ریاستي ریټ بیا څه شو، ریاست کوم ځای کې دی، صوبایي حکومت کوم ځای کې دی او انتهایی خطرناک صورتحال دی. او دا زما دا چې کوم دلته صورتحال دی نو دا صورتحال په ټوله صوبه کې د ټولې صوبې د صورتحال عکاسي کوي، ځکه چې دا معمولی مسله نه ده. د چینی کمپنۍ ملازمین باقاعده غوا شوي دي او بیا د هغې دپاره تاوان ادایګي چې هغې کې زما سرکار زما ریاست هم په ادایګۍ کې شامل شي. نو د دې مطلب دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت بل څوک کوي، په خیبر پښتونخوا کې حکومت حکومتي ریټ هم نشته او ریاستي ریټ هم نشته او اقتدار اصل هغه بل چا سره دی. او زما دا څومره ادارې چې دي هغوی خاموش تماشایي دي او دا سوالونه دي، دا مسله ده، دا زما د ټول سیاسي جمهور دپاره المیه ده. وایم چې دا تېر څه وخت نه زموږ سیاسي جماعتونه چې په دې باندې اواز کوي چې په صوبه کې ریاستي ریټ نشته، په صوبه کې د صوبې په اکثر مقاماتو باندې د حکومت نوم او نشان نشته. نو هغه دلته ثابته شوه چې دا پنجاب سره لګېدلې پټۍ د پنجاب په دروازه باندې، ځکه چې دا کومه علاقه ده نو دا مکمل دا په ګوګل میپ کې که تاسو وګورئ نو دا څه پنجاب کې شامله ده او څه خیبر پښتونخوا کې، خو پکې مینځ کې صرف یوه پټۍ د دریای سند د دریای کابل د دریای سند دا پټۍ پرته ده. نو دا بارډر دی او په دې دروازې باندې که دومره غټ کار کېږي نو دا زما د صوبایي حکومت دپاره ډېره خطرناکه ګنټي ده.